چیرمن عمران خان فوراً آرډر ورکړ چې تیتونه شکول ممنوع دي. فوراً هسپتال ته یې ورته وویل چې دغه د سر اړیکه مشروع ده. تازه خبرې ته غوږ ونیسئ. د میډ یو ملګري داسې رانختلی و لکه د اسټرالیا کوټنی. په مخ یې ډېر علاجونه وکړ و ډېرې خرچې یې وکړلې خو مخ یې ریغ نه په مخ یې ډېرې خرچې و ډېر علاجونه وکړ خو د د مخ نه اتېر ډبینه اودنې ختمې نه شوې. ډېر په خفګان شي پرېوته په سوچې شي پرېوته. ډاکټر ریډیز ورته وویل چې ته خو ډېر علاجونه او ډېرې خرچې په مخ وکړې خو نن بلایټ کریم استعمال کا چې تو ته اندازه ولګي. ایک چې کله بلایټ کریم استعمال کړل سه ورځې لګاتار استعمال کړل یقینا چې مخ یې ډېر ښکلا شو. ډاکټر ریډیز ورته وویل چې کوټنی یې دومره سپین کړ چې ښکلي وسې مره ښکلیایي. ډاکټر ریډیز بله دا خبره وکړه چې تیتونه شکول ممنوع دي. پرین د چین وزیر خارجه هجنتاو پاکستان ته په دوره راغی او پاکستان نه 42 ټن تیتون وغوښتله. چیرمن عمران خان فوراً آرډر ورکړ چې تیتونه شکول ممنوع دي که څه کې په تیت پرې ونیول 42,000 لګاتار جرمانه ده. یقینا چې بلایټ کریم ډېر زبردست کریم دی. ایک سړی نه دنې او تیر ډبینه مخ نه ختم کړل چې چا په مخ تیر ډبینه او دنې فوراً د بلایټ کریم استعمال کی دی ته خپله اندازه ولګي. پرین پاکستان او د انډیا د والیبال میچو د پاکستان ټیم یو کلاړي چې کله کاټ وای د انډیا کلاړي په کپاره وښته. فوراً هسپتال ته یې ورته وویل چې دغه د سر اړیکه مشروع ده. منموهن سینګ په دا ډېره غوسه وکړله. چیرمن عمران خان ورته ویل چې غوسه مه کوه دا کیل ده او په کیل شی دا خبرې دي. باقي خبرې نه وې تاسو ته بیا نیمه ګنټه بعد